صبر وکړئ. دا کم صورتحال چې دی روزانه یو نه یو واقعه کیږي. 13 ورځو کې په چترال کې د هغې نه مخکې په مختلف علاقو کې په بنو کې په وزیرستان کې په بډابیر کې په نور ځایونو کې روزانه څه نه څه واقعات کیږي. دا صورتحال نه دا خو ماحول نه جوړیږي د الیکشن په هغه لحاظ سره. مونږ غواړو د دې نگران حکومت نه چې تکړه شه. ستاسو کار څه دی؟ ستاسو کار صرف دا دی چې د ملک کې داسې حالات پیدا کړي چې الیکشن وشي او هر چا ته موقع ملو شي، هر سړي ته موقع ملو شي چې هغه لاړ شي او خپل ووټ واچوي او منصفانه الیکشن وشي. د هغې لپاره تاسو کار کوئ. خو ښکاري داسې چې دا نگران حکومت د دې خو دا دی 4-5 میاشتې وشوې. 2 ځله خو پکې کابینه بدله شوه. یو ځل یو کابینه وه هغه لاړه، پوره کابینه ختم کړه. اوس نوې کابینه راغله، هغې کې روزانه په هغې کې نور خلک روزانه پکې 2-3 کسان اخلي او داسې کسان دي چې نه زه پېژنم نه تاسو پېژنئ. دوی به څه الیکشن دپاره هغه وکړي. اوس زموږ ملک کې یو داسې طبقه پیدا شوې ده چې الیکشن را نږدې شي نو هر یو پارټۍ ته هغوی لاړ شي چې ما نگران وزیر جوړ کړی، چې ما به زه به دا وکړم، زه به هغه وکړم. اوس دې ته خبره راغلې ده. دا دلته 3 خو چیف سیکرټریان بدل شو، 3 د فاینانس چې کوم هغه دی ټوله منصوبه بندي کوي، 3 هغه بدل شو. روزانه افسران بدلیږي، نن بیا ادارې سیکرټریان بدلیږي. نو زمونږ د هغې باندې یو واضح پوزیشن دی چې 18وی ترمیم هم جوړېده، زه د هغې حصه وم او زمونږ د پارټۍ دا هغه موقف و چې دا نگران حکومت چې دی دا ختم کړي. دا په عین کې د نگران څه ضرورت نشته. په اصل چې کوم 73 عین و په هغې کې نگران نو، هندوستان کې نگران نشته، بنګلادیش کې نگران نشته، نور ملکونو کې نگران نشته. نو ما دلته چې اخر کې د وزیر اعظم دا سابقه چې ټول راغوښتي وو هغې کې ما ورته وویل ما چې آینده څوک راشي د چا حکومت راشي نو خدای ته ګوره دا نگران هم خلاص کړئ. دا د قوم دپاره یو ډېره لوی تحفه چې تاسو دا نگران ختم کړئ او چې کوم یو حکومت یې هغه د جاري ساتي او الیکشن کمیشن چې دی دا مضبوط جوړ کړئ نو بیا به کار کېږي. دغسې د عدلیې هم دا حال دی. دا اوس چې اسامه ججان جوړ شوي دي او دا چې کوم هلته یو بل سره رسکشي ده هغه دا دی چې طریقه کار داسې دی چې یو جج چې څوک هلته وي هغه خپل هغې نه د خپل چیمبر نه کسان راولي هغوی ججان جوړ کړي. وي دا زما کس دی او دا زما کس دی. ججان خپل هغه ذهن استعمالوي او انصاف کوي. مونږ ته په دې ملک کې نه د ججانو انصاف کاري نه د بیروکراسي انصاف کاري او دا صورتحال رستو رسته خرابېږي او د حکومت هم ځکه دا دی چې مونږ د خلکو د دې 4 خلکو فلاح او بهبود دپاره چې څومره خدمت کولی شو هغه کوو او په دې کې خو زمونږ د وینې ضرورت وي. حیات محمد خان شیرپا شهید د قوم دپاره وینه ورکړه او د قوم دپاره هغه یو قرباني ورکړې ده.
دغسې په تېر هغې کې مونږ باندې حملې وشوې، بار بار حملې وشوې، دماکې وشوې مونږ باندې. په تېر الیکشن کې مونږ هغه شانتې ګرځېدلي نو چې څومره به پکار وو، مونږ خو ګرځېدل غوښتله، خو انتظامیه به روزانه وې چې جي خطره ده، جي دا دي هغه دي، خو کم از کم په دې دماکو کې د قومي وطن پارټۍ په سوونو تعداد کې کارکنان چې دي هغوی شهیدان شو او هغوی خپله قرباني ورکړه. مونږ د هغې قربانۍ ته سلام کوو او انشاءالله تعالی دا زمونږ تاسو ته راهد دی، کو هر قسم خطرې، کو هر قسم حالات دي، مونږ به د دې قوم سره شانه به شانه ولاړو، د دې قوم به هماغه شانته خدمت کوو. اوس د دې سیاسي دا کوم صورتحال چې جوړ دی، مونږ ته دا حالات د الیکشن سازگار کېدو دپاره هغه حالات لا مونږ نه وینو چې کوم حالات پکار دي. ورځ تر ورځه داسې بیانات راشي، داسې اقدامات واخیستې شي چې خلک په شکوک و شبهات کې دي چې آیا الیکشن کېږي یا الیکشن نه کېږي. تېرو ورځو کې د دې څلور ورځې مخکې صدر مملکت هم یو بیان ورکړ، وایي چې په دې فلاني تاریخ باندې پکار دی، خو داسې هغه دي، هغه خبره وایي چې هغه اردو کې وایي چې آده تیتر آده بټیر، دا پته ونه لګي چې دې څه ویل غواړي. خو هغې سره څو شو، هغوی سره خلکو کې نور تذبذب پیدا شو. زمونږ د عدلیه چې څه لګیا ده، څه طریقې سره هغه کوي، روزانه نوې نوې شوش اپریدي او کیسونه دي، کله یو شانتې کوي کله بل شانتې کوي. د یو خاص سړي دپاره، یو خاص پارټۍ دپاره هغوی هر یو قسم کار کولو ته تیار دي. یو خپل پسندیده بینچ دی او هغوی روزانه فیصلې کوي، دا فیصلې د عوامو په حق کې نه دي، دا فیصلې د دې ملک په حق کې نه دي، دا فیصلې د دې یو خاص مخصوص طبقې دپاره دي او یو خاص مخصوص هغې دپاره دا فیصلې کوي. هغې سره هم د دې ماحول چې دی هغه د الیکشن دپاره هغه شانتې جوړ شوی نه دی. دغسې په دې صوبه کې دا بسم الله الرحمن الرحیم قابل قدر صدر جلسہ کیسر خان، دا قومی وطن پارٹی صوبائی چیئرمین سکندر حیات خان شیرپاؤ، دا قومی وطن پارٹی صوبائی وائس چیئرمین الحاج آشم خان، دا دے علاقے دا پی کے 59 59 اس کو 62 دے زما په خیال دا 62 علاقے درنو قدردانو مشرانو رونو د شولګرې د دواوې د MC1 د MC2 او د نور علاقو نه راغلي قدردان مشرانو، ارشد خان چې چا په وساطت سره نن دا جلسه، دا کنونشن بھرپور طریقې سره زمونږ کارکنانو، زمونږ ورکرانو، زمونږ غریبانانو ورکرانو دا کامیاب کړ. د تاسو ته په دې مبارکبادي درکوم. الطاف خان، د ارشد خان مشر ورور مونږ سره د شروع نه دې پارټۍ کې هغوی هلې ځلې کړي دي او د هغې هم ډېر مشکور یم.
دلته راغلي د نورو ملګرو ډېر مشکور یم، خصوصا د صدر رحمت ګل چې هغه ما په هر یو جلسه کې لیدلی دی، هغه ما په هر یو غم خادی کې لیدلی دی، او زه چې بل ورځ خبر شوم نو زه په هغه باندې ډېر زیات غمګین شوم، ځکه چې یو داسې کارکون سړي نه لاړ شي، یو داسې هیره زمونږ نه جدا شي، نو ټول کارکنان په هغه باندې خفه کېږي. رحمت ګل د دې پی کې 59 یو ډېر مخلص کارکن و، دغسې نورالامین هم دې نه مخکې وفات شوی، هغه هم زمونږ د دې پارټۍ یو ډېر احساسه وه. دا زمونږ داسې کارکنان دي چې هغوی به انشاءالله تعالی د هغوی خاندان سره د هغوی بچو سره به انشاءالله تعالی د قومي وطن پارټۍ هماغه شانتي یو رشته وي، او دا رشته به همیشه همیشه دپاره قایم وي. زه ستاسو په دې سخت ګرمۍ کې دلته راتلل او دا کنونشن هم کامیابول، دا د دې خبرې عکاسي کوي چې ستاسو مینه قومي وطن پارټۍ سره ده. دا څه سرکاري جلسه نه ده، دا څه د سرکاري خلک په دې کې نه راغلي، دا ټول مخلص کارکنان دي، خپل شوق سره خپل مینې سره دلته راغلي دي، او انشاءالله تعالی زمونږ هم دا باغی زرک ډېر ښه خبره وکړه چې زمونږ پارټۍ کې سرمایه‌دار نشته، زمونږ پارټۍ کې لوی لوی جاگیرداران نشته، زمونږ پارټۍ کې صرف او صرف یو هغه طبقه ده چې څه مونږ سره ځان تړلی دی او مونږ هغوی سره ځان تړلی دی، او د هغوی چې څه مشکلات او مسایل دي هغه به انشاءالله تعالی هماغه شانتې مونږ تاسو لپاره هغه کوو. ورونو دا حلقه چې ده په دې کې تاسو نظر واچوئ، نو په دې کې د قومي وطن پارټۍ ډېر لوی قوت پروت دی، ډېر زیات لوی قوت په دې حلقې کې پروت دی، ستاسو په شکل په شان دی، او هغوی محنت کړی دی، مونږ هم د هغوی خدمت کړی دی. په هر یو کلي کې څه نه څه په داسې کار وي چې هغه یا زما په وخت کې یا د سکندر خان په وخت کې هغه کار به شوي. ارشد خان یو څو هغه یاد کړل، دا صحیح ده چې 2010 کې سیلاب راغلو، نو د سردریاب او د دې علاقې دا ټوله څومره چې د دریای سند د دریای سوات دا څومره کلي دي هغه ټولې په هغې کې نقصان کړو، خلکو خپل کورونه پرېښو، جایدادونه یې خراب شوي، کورونه یې خراب شوي، خو دا پروټیکشن وال دا چې کوم حفاظتي بندونه چې کم جوړ شو، او دا د دې کې د سکندر خان خصوصي هغه د هغې کې دلچسپي وه. دې ځل چې مونږ وکتل، زه په دې ځل ما سیلاب چې راغلو لږ ډېر نقصانات یې کړو، خو چې ما وکتل نو مخکې په شان چې کوم صورتحال و بلکل هغه شانتې نه و، خلک محفوظ وو، او موږ هم دغه غواړو چې دا خلک چې کوم د سیند په غاړه دي چې هغوی محفوظ دي، او د سیلاب نه موږ دا خلک محفوظ وساتو. انشاءالله تعالی دا زمونږ د خلکو سره وعده ده چې موږ ستاسو د خوشحالۍ، ستاسو د هغې آبادۍ لپاره به هر قسم کار کوو، بلکل په دې کې دویمه خبره نشته.
دغسې په جندي باندې چې دا پل جوړ شوی دی دې نه مخکې که ستاسو خیال وي نو حیات محمد خان شیرپاو شهید دا لومړنی پل چې دی د هغې هغه کړې وه دا دویم پل یو ما جوړ کړی دا دریم پل سکندر خان جوړ کړو دا چوتي پل چې دی هغې باندې لا کار شروع شوی نه دی خو هغه منظوري سکندر خان ورکړې وه او دا زمونږ دې علاقې لپاره یو لوی تحفه ده په دغه لحاظ سره د شولګرې د دوابې خلک په دې نه هم خبرې چې د سیول کنال د اوبو چې وې هغې کې به ډېرو خلکو ته د اخري ټیل کې چې هغوی ته به اوبه نه میلاوېدې دې کې سکندر خان وی کار وکړو هغه اوبه چې دی نو اوس ځای په ځای هر ځای ته رسي دا یو لویه کارنامه وه چې مونږه وسته چې دې علاقې زمیندار دي زمونږ نور څه ذرایع معاش نشته زمینداري ده زمیندارۍ کې به مونږه ورځ تر ورځه که اوبه نه نو اوبو نه بغیر کوشش هېڅ نه کېږي دغسې د منډا برات چې و دا کوم پل چې و هغه مخکې په 2010 کې اوبه وړی و هغې نه پس په سیندونو کې اوبه په د لوور سوات کنال کې اوبه هغه شانتې به نه وې دې ځل بیا هغه د هغې تختې چې دي هغه سیلاب په دې ځل هم وړی وې او پل یې ورسره وړی و نو ما چې دلته هغه وخت کې هغه وزیر اعظم چې و سابقه وزیر اعظم شهباز شریف چې دلته راغی ما ورته همدا یو مسله هغه کړې وه چې دا پل او دا تختې چې دا جوړې نه شي نو په ژمي کې به د زمیندارانو ته ډېر لوی تکلیف وي اوبه به نه او چې اوبه نه وي زمونږ ځمکې به همداسې بنجر شي د دې لپاره کوشش پکار دی خو د افسوس خبره دا ده چې اوسه پورې په هغې باندې کار لا نه دی شوی افسرشۍ او دا اوس چې پکې نګران هم راغلی دي بار بار زه دا خبره کومه چې دا عارضي دا اوس پکې بندونه ورته اچولي دي په دې سره کار نه کېږي سیند کې چې اوبه کمې شي بیا به په نیر کې اوبه کمې او دا به خلکو ته ډېر نقصان وي نو زما اوس هم دغه دی او انشاءالله تعالی کله چې موقع راغله که دوی څه نه کوي نو مونږ به کم از کم دا د دې زمیندارو دا یو لویه مطالبه ده انشاءالله تعالی دا به مونږ پوره کوو د خلکو ته دا تکلیف چې دی دا به ختموو رونو دا اوس نننی کنونشن د دې مونږ یو آغاز کړی دی په پی کې 59 کې دغسې په پی کې 58 کې به هم کوو په پی کې 60 کې به هم کوو په پی کې 57 کې به هم کوو او دا خلک د دې علاقې خلک د دې علاقې زمونږ وروڼه د دې علاقې مشران د دې علاقې نوجوانان به دې نه خبرو چې قومي وطن پارټي په دې ضلع کې څومره کارونه کړي دي او څومره محنت یې کړی دی او دا د هغې محنت وجه ده چې نن دا دلته څه دا سهولتونه چې تاسو ګورئ دا ټول قومي وطن پارټۍ دې علاقې ته روړي دي مونږه سیاست کې بدې ورځې چاته نه وایو مونږه سیاست کې کنځلې نه کوو چاته مونږه سیاست کې ذاتی اعتراضونه ذاتی الزامات په چا باندې نه لګو مونږه سیاست کې صرف سیاسي خبره چې زمونږ د پارټۍ څه موقف وي هغه مونږه بیانوو مونږه په دې 400 کې دې خلکو ته د دې ټول 400 خلکو ته صرف زمونږه گزارش دا دی چې تاسو سبا ووټ ورکوئ نو په دې بنیاد باندې ورکړئ چې کم یو پارټۍ ستاسو څومره خدمت کړی دی مونږه قومي وطن پارټۍ خدمات ستاسو په وساطت سره دلته 400 خلکو ته 400
عزتمند خلکو ته مشرانو کشرانو ته خپل خدمت پیش کوو او مشران چې کوم دي په کار دا چې هغوی خپل نوجوانان هم د دې نه خبر کړي چې مونږ څه کارونه کړي دي مونږ خو زمونږ نه چا په دې 400 کې زیات کار کړي بالکل تاسو ته اجازه ده چې تاسو هغوی له ووټ ورکړئ خو زما دا خیال دی چې تاسو که ګورئ نو دې نه زیات کار به بل یو پارټی هم نه کړي دا د ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا شهید جیوه 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 شیرپا شبیره دې دا نور ملګري ځان سره که دننه راځئ روکې دننه راځئ مخې ته کښېنئ زیشان إن أرضي واسعة فإياي كل نفس ذائقة الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوت عرفا من الجنة عرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العالمين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون والله يرزقها وإياكم وهو السميع قومي وطن باقي قومي وطن باقي ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو جناب سکندر احمد خان شیرپو کارکنان قومی وطن پارٹی ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو تا خپل کور اگرې ته په راتګ باندې خوش آمدید وایو ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو
راشه کنه یار دی دا څه کوي جلسګات راورسېدو تاسو ټول خو په درناوي دغه استقبال وکړئ. هذا الرجال سكندر خان تواجه بچیر عروس خوشه بس دارو کے لگا لگا زي لك زي صبروا كيف